شپږم نمبر آیات دی. 6 نمبر آیات د سورۃ النور. دې ځنه مخ کې الله جل شانه د معاشره د فساد د ختمېدو لپاره یو آیات را نازل کړ. هغه آیات داو چې څوک پچا باندې د زنا الزام ولګوي، الله جل شانه فرمایي چې الزام ولګو نو دې به اوس دا الزام ثابتې په څلورو گواهانو سره. خو که چېرته د خپل الزام په څلورو گواهانو سره ثابت نه کړو نو دته به حد قذف چې دی نو دا ورکولی کېږي. حد قذف اتیا کوړی دي چې دی به اتیا کوړی والی کېږي. او دویم حکم دا دی چې د گواهی چې ده نو دا به نه قبلیږي. او دریم حکم دا دی چې دی به فاسق وي، ګناهګار به وي، او کو چرته توبه وي نسته. چرته کله چې دا آیاتونه را نازل شول نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د آیاتونه واورول. نو د انصار یو سردار سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې سوچ مسلمان دی، هغوی داسې تعجب وکړو او وی فرمایل د الله رسوله دا آیاتونه د قرآن دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ای انصارو تاسو د سعد دا خبره اورئ؟ د څه وویل؟ نه هغوی وویل د الله رسول سعد د قرآن په د آیاتونو کې شک نه کوي، هیڅ شک نشته دی. خو دا د غیرت خبره ده. بیا سعد ابن معاذ رضی الله عنه په خپلم او فرمایل وی د الله رسول وی زما په د آیات کې هیڅ شک نشته. خو بالفرض چې یو سړی خپل بیبي د چا سره وویني نو دا غیرت خرافاسي یا بلازی او څلور گواهان به راولي او هغې به د زنا الزام له ثابتېږي. نو دې وخت دې خبرې د تعجب کې واچولم. نو دا تعجب دوی لا کو چې په دې کې یو صحابي راغلو حضرت حلال ابن امیه چې هغه وفرمایل د الله رسوله ما خپله بیبي د پلانکي سړي سره په قابل اعتراض حالت کې چې ده نو دا موږ ولیدله چې خبرې کولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل څلور ګواهان راوله، او که څلور ګواهان نشي راوستې نو بیا حد قذف ته ځان چې دی نو دا تیار کړه. هغوی ډېر تعجب کې پرېوتل چې یاره دا څنګه کېدی شي چې خو داسې چلو شو چې خپله بیبي مې داسې حالت کې ولیده او دویم دوست به ګواهان راولم. نو هغه وفرمایل د الله رسوله الله به خامخا زما په باره کې وحي چې ده نو دا به رانازلوي. الله دا آیاتونه چې دي نو دا رانازل کړه. نو عمل به په دې آیات بنو باندې کېږي. کو یو سړی د شریعت پابند وي، کو یو سړی خپله بیبي په قابل اعتراض حالت کې ګیره کړي نو پښتون نو وینه خو جوش کوي لیزر ماشین لمنډه کې او دواړه ولي. خو شریعت داسې نه دی. شریعت د فساد د ختمېدو لپاره تا ته یو طریقه ښودلې ده، هغه طریقه د آیاتونو کې الله بیان کړې ده. دارنګ یو بله یو واقعه هم راځي، حضرت عویمر رضی الله عنه دا واقعه را نقل کړي. دا آیات کله حد قذف د آیات را نازل شو نو عدی ابن حاتم رضی الله عنه د الله رسول ته وفرمایل د الله رسوله یو سړی به خپله بیبي په داسې حالت کې ګیره کړي او هغه بیا څلور ګواهان راولي. هغه وفرمایل چې ها. نو په دغه وخت کې د عویمر رضی الله عنه خپله بیبي د تره زوی سره چې ده نو دا ګیره شوه. الله دا آیاتونه په دغه وخت کې را نازل کړي دي. دې آیاتونو کې الله څه فرمایي؟ دا نه فرمایي چې یاره تا خپله بیبي ګیره که ورشه اوس ماشین ته ګوتې کوله، دی نه دي فرمایلی. فرمایلی والذین یرمون ازواجهم
ولم یکن لهم شهدا هغه خلق چې خپل بیبیانې ګیری کی والذین هغه خلق يرمون ازواجهم چې بدکارې الزام ولګي په خپل بیبیانو باندې ولم یکن لهم شهدا او نوی د دوی سره گواهان و سره نوی نو سبا کوي الا انفسهم مگر صرف نفسونه د دوی نو فشهادت احدهم فشهادت ددم شهادت یو د دوینا اربع شهادات بالله دی بسلور قسمونه خریف الله باندې چې زماره د الله فزاد باندې قسم وي چې ها دا سکار شوی دی سلور پیری بدا قسم خوري چې زماره د الله فزاد قسم وي چې دا سکار شوی دی سلور پیری بدا سی وای انه لمن الصادقین چې یقینا زچیم دا سړی د رښتونو نه دی خامہ دې رښتیا وای نو سلور بدا قسمونه وخوري د بادشاہ دربار کې قاضي صاحب مخته خو چې اسلامی حکومت وي او بنځمه فیر به وای والخامسه ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين وبنځمه فیر به وای چې یقینا لعنت دی په دې سړي باندې کو چره دې دروغ وای په دې د الله لعنت وي یعنی ځان بیات کی چې پما به د الله لعنت وي کو چره ز دروغ وایم نو دې بداسه چلوږي بیا به قاضي صاحب د خزینه تپوس کی دغه چې په هغه خو الزام لګېدلې دي ناغه به د الزام د ختمېدو لپاره اب مصلور قسمونه خوري نو فرمایي الله ويدرأ عنها العذاب او د فکوي به د خد د ځان نه دغه سزا ان تشهد اربع شهادات بالله دا چې دا بم گواهی ورکی د سلور قسمونو د الله په ذات سره دا به هم د الله په ذات باندې قسمونه چې دین دا به وخوري انه لمن الكاذبين چې بشک دا سړی چې د دروغجنو نه دی د چې په ما دا کوم الزام لګول دي دروغ وایي په پنځمه پیره بداو پنځمه پیره به وایي والخامسه ان غضب الله عليها پنځمه پیره به وایي چې په ما د الله تعالی غضب وي وما دې الله تعالی غوسوي ان کان من الصادقین کوچره دا سړی رښتیا وي کوچره دې رښتیا وي وما دې الله تعالی غضب وي او دې دروژن دی نو خذبم سلور قسمونه خوري او سړی چې دین دا به هم سلور قسمونه خوري او کوچر د سړی قسمونه خوړل او خذ او نه خوړل نو خذب قید کی او کوچر د دوانو قسمونه خوړل نو بیا به د دوانو په منځ کې جدای راوستي شي دوانو به جدا شي د دې نه پس چې د دې کم اولاد پیدا کیږي کم بچی پیدا کیږي نو د هغې شمار چې د به دغه سړي نه بیا نه کیږي دغه خاوند نه چې د دې ماشوم به بیا شمار نه کیږي ولولا فضل الله علیکم او کوچره نوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی وان الله تواب حکیم او بشک الله تعالی توبه قبلون کې دی او د حکمت خاوند دی او کوچره تاسو د الله په ذات قسمونه او خوړه او دا خو یقیني خبره ده چې په دې کې به یو دروغ وي دا ښکاره خبره ده ځکه چې دوه خپل قسم کې رښتینی نشي کېدی نو خو قسم نه انکار وکړو ګناه ته شي وي نو الله توبه قبلون کړي او کو چرته په دروغ قسم وخړو او بیا د الله فورا عذاب نه ورګي نو الله د حکمت خاوند دی بعد ټیم الله چې چا د په دروغ قسم وخوري او الله ول ډیل ورګي مهلت ورګي چې اوس په خپل قسم نه رسو شي او توبه به وباسي اوس به رسو شي او چې رسو نشي نه الله بیا راونی او دا الله فکر الله فرمای ان بطش ربک لشدید بشک فکر د الله تعالی دا ګوره بیا ډیر سخت دی ایو به راځي څوک د الله په پنجو کې راغلل نو بیا اخلاصې نشته دی فکر چې کم په دروغ او قسم خورو الله تفورا متوجی شو د خپل قسم نه رجوع کو توبه واسو الله فرمای والذین يرمون ازواجهم او هغه خلق چې په خپل بیبیانو باندې د بدکارۍ تهمت لګي
ولم يكن لهم شهداء او نوی دوی سره گواهان الا انفسهم مگر نفسونه د دوی فشهادت احدهم فشهادت یو د دوینا 4 شهادات من الله دا سلور قسمونه دي د الله په ذات باندې انه لمن الصادقين بشک دې د رښتونو نه دي دا سړی خامخا د رښتونو نه دي والخامسه د سړي لپاره پیش سر ذکر کو ځکه چې سړی د خپل خبره چې دنو دا په مزه مزه کوي نو وی فرمایل والخامسه نو دې کی اشاره دې خبره ته چې سړی دا خبره په آرام او سکون سره کوي نو پنځم واره به دا سړی وای ان لعنت الله علیه ای علیا چې یقینا د الله تعالی لعنت دی په ما باندې یا په دې سړی باندې ان کان من الکاذبین کو چریدا سړی د دروژنو دې دروغ باندې الزام با خپل بیبي لګي نو په دې د الله لعنت وي ويدروا عنها العذاب وخذب دفكوي د ځان سزا لرا ان تشهد اربعه چې دا بم سلور گواهه ورکي شهادات من الله سلور قسمون بقول الله فذات انه لمن الكاذبين چې بشک دا سړی چې دا د دروژنو نه دی والخامسه پنځم واره بدا خزا دا وای دې لپاره خامسه ذکر کړو په زبر سره ځکه چې خزه خپل خبرې زر زر کوي الله فرمایي چې دا خزه باخوي ان غضب الله عليها چې یقینا غضب دی الله تعالی په دې خزه باندې عليها دا حاشدن خزه تراجي کی عليه دا هیڅ دینو د سړي تراجي کی ان کان من الصادقين کو شری دا سړي درشتونه ولولا فضل الله عليكم کو شری نو فضل الله تعالی او مهرباني د الله تعالی رحم د الله تعالی نخامها یو بهلاک شی وي کم په دروجو وان الله تواب حکیم او بشک الله جل جلاله توبه قبل ان کې او مهربانه ده د حکمت خاوند الله دې عمل کړو